زمونږ دغه افریدي ورونو چې هغه جاوید افریدي دی وغیره د زمونږ د نور ورونه دي، نبیل افریدي دی، چنوال افریدي دی، دغه غیرتي افریدو چې زمونږ د دادرسۍ دپاره زمونږ د مدد دپاره کم اعلانات کړي او کم په میلیونو روپو باندې، نو هغه موږ ته بالکل نه دي میلاو. موږ ته هغه روپۍ میلاویږي دلته چې دلته کم په لوکل سطح باندې تنظیمونه دي، هغه خلکو موږ سره لاک روپۍ 80,000 50,000 په دې شکل کې زموږ سره چې کوم دی مدد شوي دي. البته که په میلیونو اعلانات شوي دي نو موږ ته بالکل نه دي را رسېدلي. موږ ته صرف هغه مدد را رسېږي چې هغه زمونږ مطلب د لوکل تنظیمونو افراد دي، هغه تنظیمونه موږ ته پیسې را رسوي، نو او د هغوی د طرفه دغه په میلیونونو روپۍ چې کومې دي نو دا موږ ته نه دي میلاو. لهذا کو هغو دغه پیسې د هر چا په وساطت باندې د ملک ته رالیږلي یا زموږ دپاره رالیږلي، نو هغو ته زموږ دا درخواست دی چې تاسو کومې پیسې زموږ د مدد په مد کې رالیږلي، برای کرم د هغې تاسو خپل تپوس وکړئ، پوښتنه وکړئ. خو هغه موږ ته نه رارسي، موږ متاثره خاندان یو، متاثره قوم یو، که موږ ته نه رارسي لهذا هغه د خپلو پیسو بیا معلومات وکړي چې واپس یې ترې رسیو کړي یا د هغو سره خپله خبره صفا کړي. شکریه. دا ملګري وویل چې اوسه پورې موږ له دغه پیسې را رسېدلې دي، تاسو دغه ورته وښایم. دا ټوټل 11 لک روپۍ اوسه پورې دې ته راجمع شي چې په هغې کې 15 لکه روپۍ وزیر اعلی صاحب دغه کړي دي، بقایا ټولې 75,000 او 50,000 او 20,000 او 17,000 1,70,000 دي پکې او 60,000 او 20,000 او 28,000 دغه پیسې شوي دي. او حالل کې چې څومره ما اورېدلې دي که نه، نو دا ډېر په اچا خبره چې میلیونه باندې پیسې دلته خلکو اعلانونه کړي دي. خو خامخا هغه خلکو دلته ډایرکټ نشي را رسېدلی، هغه بزنس کوي یا کوزګار نه وي، نو د چا په واسطه یې ورکړي دي. خو چې چاله یې ورکړي دي باقاعده د هغې تحقیق ته وکړی شي، هغې ته دې وویل شي چې یاره موږ ته ثبوت راوړه چې دا پیسې تا چېرته یوړې، ځکه چې دا متاثره خاندان دې ته لا نه دي را رسېدلي. السلام.